درې مرحلې وي، درې د احد. په اوله مرحله کې صحابه تاریخي شکست ورکړه، په اول سټیپ کې 3 سټیپونه دي. په دویم سټیپ کې چې دوی هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم حکم او هغه کې تر اجتهادي خطا ورته هغه کوتاهی تر اوشوا، هغه د وجه نبی صحابه کرامو 70 کسان شهیدان شو. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوازم اوچت شو چې نبی علیہ السلام هم شهید دی. خو چې کله صفونه جوړ شو نو 50 کسان پیغمبر علیہ السلام دلته کېنول په احد کې په دغه غونډۍ باندې، او لاندې صفونه جوړ کړه دی باقینا 650. او په اول صف کې سیدنا علی شیر خدا او سیدنا امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام ادرولی دي په اول صف کې. او د اغوینه چې څوک اول روته طلحه ابن ابي طلحه عبدری د مشرکانو اول وار اغوی کړه دی. نبی علیہ السلام خود دفاع کې ناستو، دغه عبدری خبيث چې کله اول وار وک علی شیر خدا راغه په اول خرچ باندې مردار کړه دی. او داغه نه رستو د ضرور چې اگر واته او چې څنګه راغه وار یې وک په اول وار باندې سیدنا حمزه مبارک مردار کړ. بیا نه کسان نور ال ایول مردار کړه. دوی 27 کسان یا 26 یا 27 کسان په احد کې د کافرانو مردار شوي او 70 کسان دا صحابه شهیدان شوي. بس بیا غینه بعد افراتفری چې څنګه جوړ شو په یو بلکې او دا شقانو د نبی علیہ السلام چې کوم پروانان دي دا غوي د حسن پتنګان دي اغوی شروع شو، ځواني ہوتا بچو ہوتا خځو ہوتا مال تا یو شتی نه کتلی. او داسې زبردست مقابله. او په دغه اول سټیپ کې 3200 کسانو لا 950 کسانو شکست ورکاو په فرار باندې مجبور کړ په منډو باندې. دا اول سټیپ په منډو باندې کړ. کله چې او تختید نو دوی ډیر زیات درانه ځکه چې خپل اصلي هوا ایم گزار کړو، تکړه هغه سړایو چې خپل ځان یا تختولای وي. بس میدان ډیر مال غنیمت او دا پاتې شو په اول سټیپ کې. دوی نه کسان مردار کړیو. دلته صحابه کرام هغه او تختید. خالد ابن ولید دا ګورا چې کله مسلمان شو نبی علیہ السلام ته فرمایل کفر په وخت کې رانه چا مقابله نه غټلې، اسلام په وخت کې ورانه بالکل هم نشي غټلای. ورته فرمایل د دوی ټول خاندان دا فوج کې ټول خاندان دا ډېر تکړو. خالد ابن ولیدم په منډه کې حالت د کفر کې اکرام رضی الله عنه دا ټول لاړ. دلته دوی نه دا کوم چې 50 کسان په هغه طرف باندې ناستو لاندې میدان ته راوکاته نو بس دوی خپل منځ کې سره وی چې مونږ هم لاندې کوزګو، ځکه چې بس جهاد خو ختم شو. الحمدلله صحابه بیا څو ورکړه ماتا او شکست یې ولا بیا ورکړه. او عبد الله ابن جبیر ورته فرمایي چې ګوره نبی علیہ السلام تاسو ته فرمایلی چې څو پورې مانی ارتویلی دا ځای به پرېږدئ نه، چې هر قسمه حالت راشي تاسو ته ګوره ویلی دي نه به پرېږدئ. خو دوی اجتهاد یې وکړه چې نبی علیہ السلام مبارک مقصد دا و چې څو پورې جهاد شوري. اجتهاد یې وکړه، جهاد شو. اوس خو جهاد ختم شو، کافرانو شاګانې راواړولې، کافران وتښتېده، مالی غنیمت راغونډوي. مالی غنیمت ډیر دی، صحابه کم دي، مونږ هم ورځو. خو خیر دا دوی منځ کې ناو 40 کسان راکوز شو او 10 کسان پاتې شو. عبد الله ابن جبیر هم پاتې شو او 9 کسان صحابه ور سره پاتې شو. 40 کسان دغه ځای نه لاندې راکوز شو. نبی علیہ السلام ورته ویلي نه دي او لاندې په مال غنیمت باندې شروع شو. الته خالد ابن ولید ته خو پته وه، زینه ورته معلومو جنګو انسانو چې صحابه کرام به رقم شو. په همدغه طرف باندې کافران، دغه دویم سټیپ دی، په همدغه طرف باندې کافران بیا پر راتاو شو. او چې کله راتاو شو ځای په ځای باندې خو ډیرو ځای په ځای باندې دغه 10 کسان په همدغه ځای کې شهیدان کړل. چې کله دوی شهیدان شو همدغه ځای چې حضور مبارک 500 مجاهدینو له ورکړو دا دوی ونیوه. دوی ته خو پته وه چې حضور مبارک چرته خلک کینې، دا خو ډېر اهم ځای دی. او برنه بیا په هغې باندې دوی غشي شروع کړه. دا دویم سټیپ شروع کړه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ټولو اکثرو کافرانو بلکې خصوصا دغه 3 کافران چې دي، عتبه ابن ابي وقاص چې
چې سعد ابن ابي وقاص صحابي رور دی یو رور یې ګوره په 10 مبشرو کې دی سعد ابن ابي دا غرور دی عتبه ابن ابي وقاص عبد الله ابن قمعه او عبد الله ابن شهاب زهري دا بیا رسول صحابي شو خو ټولو نه لوی پهلوان په دوی کې عبد الله ابن قمعه داو وی چې دغه درې ټول فوکس په نبی عليه السلام په هغه باندې به غشي ورول عتبه خبيث دام کافرو ابن ابي وقاص دا سعد ابن ابي وقاص رورو سعد ابن ابي وقاص به فرمایل چې ټولو نه زیات مشتاق د قتل زده د خپل رورې مو چې دا مردار کړم دا چې ما لاس لاندې راشي کنه دای مردار کړم دا عتبه ابن ابي وقاص او دا هغه کسو چې بیا یا تیګي راوخشتي تیګي اول تیګو گزار نبی علیہ السلام مبارک باندې په احد کې عتبه ابن ابي وقاص کړه چې حضور مبارک شونډم زخمی شو او غاخ مبارک یې مات شو عبد الله ابن قمعه پیغمبر علیہ السلام باندې شا طرف نوارو ک دا خول مبارک نبی علیہ السلام له اوله دغه وسپنه دعا د پیغمبر علیہ السلام په مخ مبارک کې نه نوتی او یو چې کوم دی د عبد الله ابن شهاب زهري دغه پیغمبر علیہ السلام باندې غشي ورول ابو بکر صدیق فرمای چې یو کس په احد کې د پیغمبر علیہ السلام په وړاندې اینو مچ ځان نه ډال جوړ کړی دی چې غشه راځي لاس ورته نسی وی چې ما ځان سره وی چې دا به طلحه رضی الله تعالی عنہ وی طلحه ابن عبید الله رضی الله مبارک فرمایي چې ما ولید طلحه رضی الله تعالی عنہ 70 غشی پیغمبر علیہ السلام مبارک نه په دغه خپل لاس باندې منع کړی ابو بکر صدیق فرمایي چې ټول عمر یا غلاس شل شو او چې ګوتې د احد په میدان کې مونږ ولید چې لاندې تر وګرځید خو چې کله دو پیرا په احد کې طلحه رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر علیہ السلام خلینا دا وتلی دي چې جنت ته ځان د پاره واجب کړ یو په دغه ټیم کې چې 70 غشي نبی علیہ السلام باندې برن راتلاو دور تخپل ځان یې اونیو ورته فرمایي طلحه مبارک لک سنبال کړي زخمی دی او ورته وایي چې نبی علیہ السلام فرمایي جنت ته ځان د پاره واجب کړ او بیا چې کله یو داو او دیم لمبر چې کله برن غشي شروع کړه غزای ونیو او یا کسان یې صحابون شهیدان کړ بیا 70 کا حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارکم پکې لای 70 کسان او بیا صحابه بیا هم جنگیده خو چې حدیث مبارک کې دا سره راځي شیطان आवाज وکړ شیطان خبيث راغی आवाज یو وکړ چې رسول الله مبارکم شهید شو او حضور مبارک وګرځیده چې کله دریم وار په پیغمبر علیہ السلام مبارک باندې وشونو دا خپه مبارک نبی علیہ السلام خوښ و او غرزیدا نو پندای مبارک هم نبی علیہ السلام په احد کې خوښ شوی دا مخ مبارک چې کومه د وسپنې ټوپۍ و هغه دوه وسپنې نبی علیہ السلام په مخ کې تندای مبارک هم خوښ شوی شونډه مبارک هم خوښ شوی دا غاخ مبارک هم د نبی علیہ السلام شهید شوی بیا حضور مبارک نبی نه زیات لاړه نو غرزیدا چې کله وګرځید خلکو نه لید چې حضور مبارک چرته دی صحابه کرام کعب ابن مالک فرمایي چې مونږ ولید په منډه باندې لاړو او داسې په چړای باندې یو غونډې و داسې غارو مونږ وی چې په هغه کې نبی علیہ السلام کینو چې دلته محفوظ کینی او لس کسان په هغه باندې پیرادار ودرو مونږ بلاندې جهاد کړو خدای مبارک فرمایي چې حضور مبارک دوس غری مچولې وی چې مونږ اوچت ک نبی علیہ السلام خو وی چې مونږ په چړای باندې نشو خېجولای دروندو ځکه چې اصله نم لیسو او مونږه کسانم کمو وی چې په دا هغه دویم ځای دی وی چې طلحه رضی الله تعالی عنہ لاس یې شل دی لاس یې لګېدلی 70 غشي په خپل سینه باندې خړلې وی چې منډه باندې راغی ورته کېناسته وی چې وی فرمایل چې ما تیرا په شاکړې نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ورته څنګه چې مونږه چاته پشا کګو ورته پشا شو د مبارک فرمای دغه غار ته ما په خاپوړو باندې نبی علیہ السلام او خېجاو دا هغه دویم ځایو چې نبی علیہ السلام او کات چې دا څوک دی نو طلحه سیب دی پیغمبر علیہ السلام بیا ورته فرمایل طلحه جنت ته ځان د پاره واجب کړ